أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. سورة إبراهيم 35 نمبر آیت. دې 35 نمبر آیت نه اخوا د ابراهیم علیه السلام واقعا ذکر کی. واقعا سره لپاره ذکر کیږي. مخکې موږ ویلو چې په کافرانو کې خاص کر د مکی قریش د استکار کړي د جبت د نعمت الله د الله نعمت بدل کړي او خپل قومي هلاکت ته داخل کړي. د نعمت بدلولو تعبیر موږ دا کړی و چې د الله تعالی توحید نه انکار کول او باقی دین او شریعت نه انکار کول دا نعمت بدلول او دغه مصداق د کفر هم دی. دا شاندګي مخکې موږ د شکر بحث هم کړی و چې د الله تعالی شکر وستل په هر چا باندې لازم دی او کوم خلک چې شکر نه وباسي هغه نعمت بدلوي، کوم خلک چې شکر وباسي دا نعمت نه بدلوي. بیا د شکر ارکانو کې موږ ویل د شکر 3 ارکان دي. یو رکن دا د کوم نعمتونه الله درکړي دا پیژندل دي، دغه نعمتونه به د الله تعالی دین په مقابل کې نه استعمال. دویم چې کړه د نعمتونو او پیژندل دغه نه وروسته بر دین او د شریعت مخالفت بالکل نه کوي. او دریم په خپل باندې به اقرار کوي چې الله تعالی احسانات په موږ باندې اشتراک کړي دي. اوس دغه نعمتونو او د شکر گزار انسان جوړېدل د پاره د ابراهیم علیه السلام واقعیا په تبر د نمونه ذکر کیږي چې کله تاسو شکر گزار انسان جوړېدل غواړئ او د انسان لیدل او ریدل غواړئ نو د ابراهیم علیه السلام حال ته وګورئ چې الله تعالی څنګه شکر ادا کوي، څنګه په دین او شریعت باندې عمل کوي او څنګه په دې لار کې لوی لوی انقلابات سره مخامخ کیږي. خدای تعالی د احکامونو مخ نه اړوي. نو دغه مضمون ثابتول لپاره دلیل نقلی د ابراهیم علیه السلام واقعا نقل کیږي. د مخکینی آیاتونو سره او د مخکینی مضامینو سره یې دوی مناسبت داسې هم دی چې د مکی قریش چې کوم دي قریش او عربو خلکو به داغوی ذکر وشو چې وحل قومهم دار البوار، خپل قوم د هلاکت کور ته ور داخل د سوق د عرب خلکو مشرکان چې شرک ترغیب به ورکا او د توحید مخالفت به وکاو او د شرک باندې براغوی دلایل دا او چې زمون په لرونو نیکونو دغه بوتان جوړ کړی دي، خانه کعبه کې خودلې دي او د دې معلومی کې دا ټیک سیز دی او د مخالفت ناجایز دی. د بوتانو د ثابتولو د پاره ستر د پلارانو د نیکونو قصې ور سره وي کم چې یو ناجایز باطل خبره و او دې خلک داخله قوم پرست خراب انتهایی قوم پرست د تاریخ څومره مطالعه کې د قوم پرستۍ نه د داستانونو ډک لرنو نیکونو به خبرو باندې به غیرت کا او باغې باندې بودریدل او دلیل کې به هم دغه بت پرستی به هم دغه خبره کې پیش کوو. نو الله تعالی ردوی حقایق وړاندې کوي چې تاسو په لرونو نیکونو باندې تاسو له غیرت درځي او دا غوي خبره تاسو ته ګران دي. نو تاسو مشر نه کې ابراهیم علیه السلام دی او د ابراهیم علیه السلام تاریخ وګورئ د بوتانو څومره مخالف دي، د توحید لپاره څومره قرباني ورکړي، څومره انقلابات چلولې دي. لہذا د نیکونو سره مینه دا د ابراهیم علیه السلام سره مینه وکي او دغه د نیکونو د مینې په بنیاد باندې توحید هم ومني. لہذا مذهب اسلام او شریعت توحید ساسو په قومونو کې هم قوم پرستی کې هم دنه داخل سیس دی بهر نه دی. لہذا د نیکه باندې غیرت کوي به ابراهیم علیه السلام باندې وکي خپل دین راټینګ دای مناسبت شو. الله و اذ قال ابراهيم بهغه وخت چې ویل ابراهیم علیه السلام رب اجعل هذا البلد امنا، اے رب وګرځوا دا کله امنا زید امن وجنبني او لري وساته مالره وبني او زما زامن ان نعبد الاصنام چې موږ بندګي وکړو د بوتانو. ابراهیم علیه السلام دا دعا په کوم وخت وغوښتله او د دې دعا اهم جزونه کم دي. دې باره کې تفسیر قرطبی او تفسیر بحر محیط ډېر تفصیلی بحث ذکر کړی دی. اولنۍ خبر دا ده چې ابراهیم علیه السلام چې د شام اوسیدونکی دی، د شام نه د راتل مکه معظمه ته دا د وحی په بنیاد باندې الله تعالی ورته خو دري حکم ورته شوی او چلاړ او حکم ورته ولې کړو ځکه چې کله آدم علیه السلام خانه کعبه جوړ کړه، آدم علیه السلام د خانه کعبه کې عبادت وکاو، د خانه کعبه طواف وکاو
بیا به د آدم علیه السلام اولاد د دې عبادت کاوه. لیکن د نوح علیه السلام په انقلاب کې چې کله طوفان راووت نو په دې طوفان کې اکثر تاریخونو لیکلي دي چې دا طوفان تقریبا په ټوله دنیا باندې قابض شوی تر دې چې خانه کعبه د هم را رسېدلی او خانه کعبه الله تعالی رزمکې نه اوچته کړې وه رزمکه باندې بیا نه وه لیکن دې کوم بنیادونه چې ون بنیادونه پراته او په بنیادونو باندې خاورې راوختري پټ کړی. ابراهیم علیه السلام د حکم وشي تلاړ شه مکې ته هغه بنیادونه بیرته تازه کړه باغې باندې خانه کعبه تعمیر کړه جوړی. ابراهیم علیه السلام دغه امر مطابق مکې معظمه د مخه کړه روان شو. هاجره رضی الله عنها ورسره ده. نو دې ځکه نه د دې تحقیق مدا مسله معلومه شوه چې د ابراهیم علیه السلام راتګ مکې ته د وحی په بنیاد باندې د الله تعالی حکم په خپل باندې نه راغلی. د يهوديان چې کوم دي کوم چې خپل دین نه هم باغیان شوي دي او د اسلام هم پاخه دشمنان دي نو د هغوی غټ اعتراض په ابراهیم علیه السلام باندې دا دی چې اثر کې دا د بیبي ساره نه پټ شوی و نعوذ بالله او دې ځکه تر هغه ځکه چې جنجالونه سیوا شي هغوی لیکلي او په دې باره کې هغوی یو زبردست ترغیبات ورکوي چې ابراهیم علیه السلام الزامات لګوي. ولې ابراهیم علیه السلام الزامات لګوي؟ اگر چې ابراهیم علیه السلام د دویم نیکه دی د یهودیانو هم نیکه دی ځکه یهود څوک دي د یعقوب علیه السلام اولاد یعقوب علیه السلام څوک دي د ابراهیم علیه السلام نسل لیکن په اسلام دشمنی کې او د اسلام په بغاوت کې سرکشي کې دومره حد ته درې چې ابراهیم علیه السلام هم د اعتراضونه محفوظ پاتې شوی نه دی. نو دا خبر به تاسو یاد لرئ چې ابراهیم علیه السلام راتګ مکې معظمه ته د وحی په بنیاد باندې پر څه وجه نه دغه تفسیر معرب قرآن ذکر کړی دی تفسیر قرطبی ذکر کړی دی په دې کې د بخاری شریف یو روایت هم په دلیل کې شته دی. نو ابراهیم علیه السلام په دغه طریقه باندې مکې ته راورسېد. کله چې مکې ته راورسېد نو د مکې د خانه کعبه او د زمزم چې کوم کویر دی مینس کې هاجره رضی الله تعالی عنها او اسماعیل علیه السلام د سره ورسره دي او تفسیر بحر محیط لیکلی دی چې په دې وخت اسماعیل علیه السلام دومره وړوکی ماشوم مو چې 13 او 12 عمر کې و. په دې ټیم کې ابراهیم علیه السلام ته بیا حکم وشو چې دوی په دې سکن کې پرېږده او ته په الحال شام ته ورسېږه. ابراهیم علیه السلام د الله تعالی د احکامو داسې پابندو چې کوم ټیم کې به حکم راغی فوري به عمل کاوه هغه کې به زره غوندې کوتاهي هم نه کوله. نو په دې وجه ابراهیم علیه السلام دې ته جوړ نشو چې کور ته ورشي او د خپل زنانه سره مشوره وکړي یا کم از کم تسلی ورکړي چې تکینه ما ته حکم شوی د شام ته راتللو لهذا د نه لاړم بلکې ابراهیم علیه السلام د هم زیاتې ګڼه چې دومره ټیم ضایع کې کور ته به کم ورشي. ابراهیم علیه السلام دې په دغه ځای کې پرېښودل او دې سره مشکې یو مشکزه کې وسره وبدي یو تلای کې وسره خوراک پروت دی او نور څه سره نشته دی. ابراهیم علیه السلام چې کله وحی وشو نو بس په مخه باندې شام طرف ته روان شو. نو د زنانه ورته आवाजونه وکړه چې کوم طرف ته روانې چرته زی او د جواب نور کوي سیده روان. بیا د اخر کې دا تاسو کې چې آیا د الله حکم دی چې په خپل مرزي باندې روان نو دی ورته ویل چې ابراهیم علیه السلام ورته راوګرځي دا ورته ویل د الله حکم دی او نور څه وته ونه. نو د زنانه ویل چې کله الله حکمي نو هیڅ خبره نه را بیا الله تعالی لا یضيعنا الله موږ نه ځای کوي بس څنګه مراله وکي د بل ځای نه بس غموش. ابراهیم علیه السلام سیده لاړ یو غر نه پناش او چې کله غر نه پناش خانه کعبه ته مخ کړو او د دعاګانې شروع کړې. په دې دعاګانو کې د خپل اولاد لپاره دعاګانې کړې دي او دعاګانو کې اولنۍ خبره دا ده چې دا کړې د امن زګنه وکړسو ځکه ابراهیم علیه السلام په دې خبره باندې پوهیدو چې د الله تعالی د بندګۍ لپاره هم امن بنیادی شی دی چې امن نه الله تعالی بندګۍ او ټول احکام باندې عمل کول دا مشکل ده نه کیږي. دغه شان د کې د سکون او د راحت ژوند لپاره هم امن بنیادی شی دی. امن چې نه نو کتا سره ډېری بنگلي خوراکونه سہولیات وسایلی خدای یو شی هم خوندور نه معلومیږي کله چې امن موجود نه نو ټول نو اول د دنیا او د آخرت د جوړولو لپاره امن بنیادی شی دی. ابراهیم علیه السلام د امن لپاره دعا وکړه خانه کعبه ته یې مخ کو او ویل چې رب اجعل هذا البلد آمنا ای رب وګرځو دا کله آمنا زید امن. دا دعا په سورۃ بقره کې هم ذکر شوی دا الته کې هذا البلد کې د لام نشته الته هذا بلدن دی دلته کې لام ورسره دی او الف لام په عربی کې دا د معلوم سیز د لپاره راځي معرفي معلوم سیز د لپاره استعمالېږي او چې کله به دا الف لام نه دا د یو غیر معلوم د لپاره استعمالېږي نکره بیا نو معلومیږي دا چې اولنې دعا چې کوم ابراهیم علیه السلام کړی وکم چې بقره کې ذکر شوی په هغه وخت د خانه د مکې د خار بنیاد نه
خار موجود نه کله نه او چې کله دا دویمه دعای کوله چې کله دا هجرت کوي شام ته بیرته روان دي دې ټیم کې د مکی آبادی موجوده و کله موجوده نو کله معلوم نو ځکه د معرفت کې استعمال شو امنن زید امن چې انسان به کې پراخه د الله تعالی بندگی کولای شي او براحت او آرام سره به ژوند تیرولای شي وجنبني او لري وساده مال را وبني او زما اولاد ان نعبد الاصنام چې من بندگی وکړو د بوتان د دعا دویمه حصہ دا د زما اولاد د بوتانو د بندګۍ نه لري وساته نو معلومه ده شوله چې د امن نورسته چې کله امن موجود شي نو امن نورسته د الله تعالی بندګۍ بنیادی څه ده او دې بندګۍ د لپاره لوی رکاوټ چې کوم دی هغه شرک ول او الله تعالی بندګۍ کې څوک شریک ول دي د بوتانو عبادت د شرک او شرک هغه لوی ظلم دی چې د دې د وجنه هیڅ یو عمل قبليږي نه د هغه ګناه د معاف کېدل هیڅ صورت شته دی نه ابراهيم عليه السلام د امن سره سم خپل اولاد د پاره د څه دعا وکړه چې الله تعالی د څه ګناهونو نه وساته چې کوم ګناهونه د معاف کول قابل نه دي د څه ګناهونو لري وساته او باقي ګناهونه چې کم دي کم چې د شرک نه علاوه دي نو خو د یو ټیم سره معاف کېدي شي دا شر باندې کو اعمال سره هم ډېر ګناهونه معاف کیږي توبه سره معاف کیږي لیکن شرک یو د څه جرم ده چې دا مشکل دی دا نه معاف کیږي چې په شرک څوک مړ شي دا غیر معاف کېدل صورت نشته نه په سفارش تر کیږي او نه باندې کو اعمال سره کیږي اس طریقې نشته ابراهيم عليه السلام سره د احساس چې زما اولاد په داسې ګناهونو کې اخته نشي اصنام چې کوم دي در صنم جمع ده صنم مفرد او اصنام د دې جمع راځي او صنم د دې درې معنی مشهور معنی درې دي صنم چې کوم دی د ګټ یا د لرګي یا د بل شینه جوړ شوی هغه مجسمه ته ویل کېږي چې کوم د انسان شکل لري یا د بل شکل لري دا یو تعریف شي خو هغه بندګي کیږي کنه کیږي خو شکل دا یو د لرګي نه یا د ګټ یا د بل شینه جوړ شوی مجسمه ده دا بت دی د من د بت اطلاق کیږي د بت مصداق دویم بوت ار هغه شي ته هم ویل کېږي چې د هغه د الله تعالی د بندګۍ په مقابل کې د هغه بندګۍ شروع شي نو خواګه دا د ګټ یا د بل شي نه جوړ شوی مجسمه ده او ګدا قبر دی او ګدا بل څوک دی هر شی چې د الله تعالی د بندګۍ مقابل کې بندګۍ کیږي نو بده معنی اطلاق د صنم کیږي د دویم قسم دریم قسم چې کوم دی صنم دا د دریم معنی دا د صنم هر هغه شی ته ویل کېږي چې د الله تعالی د ذکر او د بندګۍ او د الله تعالی د دین د معلوماتو حاصلولو په مقابل کې تا مصرفه کې او مشغول دي یعنی بده څه کې مصرفه کېدل چې دا غي د وجه ته د الله تعالی د دین علم حاصل نکي جاهل پادش دغه شان د الله تعالی ذکر مشغول کې د الله تعالی ذکر د نه پادش هغه ونه کی پرایز در نه پادش دا پکې ونه کی د څه شي کې اختش د الله تعالی ذکر د نه پادش نو دغه شی هم ست په حق سلام نو بده اعتبار سره صنم معنا عام شولا او دا معنا چې کوم دنو په مفردات کې امام راغب رحمه الله نقل کړی دا او دا د تفسیر معرفت قرآن هم بده معنا ډیر زیات بحث کړی دی او دا غي حاصل اداره استل چې کبه دې معنا سره صنم واغسل شي نو بیا په صنم کې په اسنام کې ټول ګناهونه شامل شي یوازې شرک نه تمام ګناهونه به کې شامل شي ځکه هر هغه شی چې تر الله تعالی د بندګۍ نه اړای د دینی شرعي علم نه دی اړای نو دغه شی اسنام کې راځي دا ټول کبایر ګناهونه دي نو بلې طریقه باندې اسنام د بوتانو لري وتلو کومه معنا چې موږ ذکر له اخري معنا په دې اعتبار سره د ابراهيم عليه السلام د دعا خلاصه دا شوله چې موږ د تمام ګناهونو نه زما اولاد تمام ګناهونو نه محفوظ پاتې کله لري وسات نو کاغه بیا صغیره د کبیره د شرکونه دي هر شی چې دا غنه لري پاتې شي الله تعالی د ابراهيم عليه السلام د دعا نور حصہ نقل کړي چې ربي ای رب زما انهن یقینا دی بوتان ازللن كثيرا من الناس گمراه کړي د ډېر د خلکونه ابراهيم عليه السلام د خپل دعا وجه بیانوي چې زه او زما اولاد د بوتانو نه ولې لري وساتي وجه دا د جدي بوتانو ډېر خلک گمراه کړي ابراهيم عليه السلام چې په کوم خاندان کې پیدا شو نو دا د مذهبي امور د وزارت کورو او دا کسان چې کوم دي د بت پرستانو بوتان به جوړول هم ابراهيم عليه السلام د بوتانو نقصانات او د الله تعالی د رحمتونو نه د دوی محروم کېدل
او د ډېر خیر نه د لرې وتلو هغه نظارې ابراهیم علیه السلام د نږدې نه لري چې د بتانو څومره نقصانات. نو په دې وجه باندې د خپل دعا په دویمه حصه کې وایي چې د بتانو نه مځکه لرې وساتئ چې دې بتانو ډېر خلک ګمراه کړي دي. فمن تبعني نو چا چې تابعداري وکړه زما فانه مني یقینا دا به زموږ د ملګرو نه وي، دا به مسلمانانو کې شمار دي او زموږ ملګري دي. ومن عصاني او چا چې زما نافرماني وکړه، یعنی په دې مسله کې زما موافقت ونه کړه، د بتانو طرفداري وکړه او توحید مخالف شو، فانك غفور رحیم یقینا ته بخون کې او رحم کوونکی. بدې ځکه کې فانك غفور رحیم کې تحقیق شته. باز د دې خبرې ده چې ابراهیم علیه السلام د بتانو بحث وکړ مخکې او ویل چې بتانو د ملګری ځکه وساتي چې دا ډېر خلک یې ګمراه کړي. دا مسله اتفاقي ده چې د بتانو عبادت کول دا شرک دی. او بیا ابراهیم علیه السلام ویل چې زما تابعداري وکړه زموږ ملګرو کې شمار شو، او چې چا مخالفت وکړه د بتانو بندګي کوله نو بیا هغه باره کې وایي چې فإنک غفور رحیم یقینا ته بخون کې او رحم کوونکی. حالانکه د مشرکانو لپاره د بخښلو صورت نشته دی. نو په دې وجه باندې د غفور رحیم باره کې د مفسرینو تحقیق دا دی چې د اصنام دویمه معنا کو واغستل شي چې هر هغه شی چې د الله تعالی د بندګۍ نه او د الله تعالی د ذکر نه او د شرعي علم نه تا محروم کې ناغه دي پوت شي. نو په دې کې د شرک نه علاوه ګناهونه هم شامل شي، او چې کله په ګناهونه شامل شي په دې ځکه کې بیا ومن عصوانه کې ګناهونه مراد دي، شرک نه دی مراد. نو بیا به دې څه معنا شي چې هغه چې زمونږ ملګری هغه کسان چې توحید یې منل دي مشرکان نه دي، خو عصوانه په ګناهونو کې مخالفت او ګناهونه وکړي، شرک نه دی کړي، ګناهونه وکړي. نو فإنک غفور رحیم یقینا ته بخون کې او رحم کوونکی. نو مضمون واضح دی، ګناهونه الله تعالی چې کړو غواړي معاف کولای شي، معاف کوي. نو په دې وجه باندې اعتراض پاتې نشي. لیکن کله د عصوانه نه مراد شرک شي چې دی نه فرمانه وکړي زما په سچ کې په توحید کې شرک وکړي، نو به د بخلو صورت نشته ده. لیکن د غفور رحیم د الفاظ دا د پیغمبرانو د شفقت او د مینې اظهار کوي چې مسله واضحه ده، کم طرف روان دي خبره ښکارا ده، لیکن الله ته بخون کې مهربان وي، یعنی زیات سب کې نشو ویلې. خو زموږ سبق خو د بخلو د خو ویلې نشو چې د بخلې چې ځکه چې د مشرکانو لپاره دعا کول منه دي. خو به د دې په شان کې دعا د عیسی علیه السلام هم نقل، او عیسی علیه السلام هم ویل چې کته دا کسانو کته وبخي نو بس غالب او حکمت والا ذات عزیز الحکیم غالب او حکمت. مکه بقره کې مضمون تر شوی دی، په ال عمران کې باس تر شوی دی. نو دا د شفقت او د مهرباني هغه علامات چې د پیغمبرانو د خپل امتونو سره سره محبت. د دې مثال د سی وره د سړي خپل اولاد یو هغه په خطرناکو حالاتو کې وفات کیږي، او د پلان نه تاسو کې چې څه حالت دي او د صحیح معلومات چې هغه ډېر سخت او حالات نازک دي. د سپانه شي ویل چې مړ کیږي څه نه وای چې ځان کده نه وي، هغه به درسي وای چې بس سخت حالات نازک دي سخت دي ورسې نه وای مړ کیږي. دا مړ کېدو ټکي ولا خلیل نه ورسې ځکه چې ولې خپکیږي. دغه شان د کوم سړی چې چا سره محبت لري مين لري هغه به یو غټه ګناه کې اخته نو دیو ته نه ویل چې دا کار مکه ودا جرم دی دا دسي دي خو ډارې په ټاپه نه لګي. لکه مثال په تور باندې د چا اولاد دی ملګری دی نږدې کس یو غلط ګناه دی وشوله، نو دا کس براشي د کم خیرخوا کس چې دی او ورته وایي چې د خدای مسلمان دا کار چې تکي د کبیره ګناه ده یا دا شرک دی په دې نه ځان وساته. خو ډایرکټ ټاپه نه لګي ته مشرک او ته بدعتي دي نه وي. او چې کوم سړی مینه محبت نه لري نو دا ټاپه په لاس کې نیولې بس معمولی چې باندې شک راځي یې څوک نه خوخيږي څوک یې بدیش او ډایرکټ ټاپه راواز دا مشرک دی دا بدعتي دی. نو د پیغمبرانو شان بل شان ته هغه د امت سره مینه و نه دوی د حال بيخي واضح و چې کوم کسان د بوتانه بندگی کوي د الله نه بخي او دې لپاره بخنه غوښتل خو منه دي، لیکن به زمين اظهار یو کوي فانك غفور رحیم تبخون کې او رحم کوون کې یعنی زمون شب خدا دې مات شي. لیکن ستانه سپارش دعا نه کوي ځکه دا دعا او سپارش منه کړي دي او حالات یې نازک دي، خو که بخین او بخلې شي ته به باندې قادر ای. نو د غفور رحیم نه الفاظ او شفقت معلوم شو او نور سپارش الفاظ به کې نشته د بخلو د پاره دعاګانې به کې نشته دي، صرف اشاره ده د دې خبره چې زمون خوخه دسي ده، لیکن کارم پکې نشته ځکه د الله نظام د سره چې مشرکان نه بخي او د مشرکانو د پاره دعاګانې کول منع کړی دي. نو دې صرف شفقت معلوم شو.